الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. درود شریف ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیه. چې کله سړی درود شریف وایي نو الله پاک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په قبر مبارک باندې داسې ملائکه مقرره کړي دي دمره علم الله پاک پویا ور کړی دي چې کدا ټوله دنیا سمره په دنیا شه مسلمون دي شز نر دا ټول درود شریف وایي بیا دا فرشتہ امیش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نوم یاو شای چې پلونکی زیای د پلور نوم یاوه ته وخلی او زیا ورته وشای چې پتو باندې درود ویلو زکه د سړی درود شریف ډیر ویایي کنه چې اتو فورا اطلاع پیغمبر علیه السلام ته ورسیږي پلونکای پلونکی زیای پتو یې درود شریف ویلو نه را صحابینه خو ګوشي دي بل دادو د مو عزت منه الله پاک میاشت رمضان روستا د ډېر لوی فضایل دي ډېر ګاټه میشتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي او یو ورځ دا سه رمضان ته لشکي وخت پوته وو شیرین نو چې پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته ارشاد و فرمیلو چې وا میاش در باندې روغلا ډېر لوی میاشتو او ډېر مبارک میاشتو او بیا یې و فرمیل چې په دا میاشت الله پاک په تو سه باندې خاص رحمت نازلوي او بل یې فرمیل چې الله پاک په میاشت رمضان شه تو سه ته خاص توجه درته کو بلکې په میاشت رمضان شه اتو سه تنفس کسي الله پاک تنفس یې په یو بل باندې مقابله په نیک اعمال شه مختکول دا الله پاک کسي کنا چې زه په دنه ډېر تلاوت وکم زه په دنه ډېر ذکر وکم زه په دنه ډېر صدقې وکم دا الله کسي په خاص کر بیا الله پاک فرشته باندې فخر کو دي په وجه سره وګوره مو بندګون وکسي بهر حال مقصد دا چې میاشت رمضان چې ډېرې ګاټې محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي کنه سش کې مینا تیریږي کنه او دامره چې ډېر فضایل دي کنه خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی روایت تا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میشته فرمیل میاشت رمضان ایوره صاحب یو شالو ته واره ځات ون سکنا سمرا اجریدا یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی حدیث شریف مفهوم دا چې یو سړی د مسلمان یا شزینا د مسلمانه
رژه ونیوله خو په دا رژه شي د ورځې کبیره ګناه یې ونه کړو کبیره ګناه میشتو زنه نه پیژني خو دا ډېر مشهور ګناه نه دی الله د میژونه وساتي شیمات غیبات درویغ دا نه وکړه داسې رژه یې ونیوله الله پاک دمره په خوښیږي د یوه رژه باندې چې میشتو ستا الله پاک په یوه رژه باندې سل هورې الله روکوي سل هورې سره د جنت پیغلې د جنت ښځینه چې خدای پاک په ډېر عجیب قدرت سره پیدا کړي څه ښایست الله ورده چې ډېر تفصیل غواړي او داسې چې پیغمبر اسلام دا ویلي دي چې دا سل هورې به په هره شپه درکوي چې ورځ د رژه نیولې کنه تو ته دا انعام الله پاک درکوي سل هورې سره به تو رشته کشي او داسې هورې چې اویا جوړې به غوستي وي کنه او د هر جوړه به د بلې جوړې نه خوشالي وي او د هر جوړه به بله جوړه شي لیدل شي حتی کې چې وجود به لیدل شي حتی کې چې زړه به لیدل شي په وجود شي په سینا شي او پیغه شي چې د خپل خاوند سره کی محبت ته لیدل شي او اویا قسمه خوشبوئی به لګولې وي داسې خوشبوئی چې په یوه خوشبوئی او بله خوشبوئی نه ډېر نو آسې یوه رژه باندې سل هورې داسې هورې چې ډېر صفتي نه دي ډېر اوږده خبره ده او هغه میشته بنګلا وشاله بنګلا خو نه ده یوه دنیا ده په دا رژه باندې یوه رژه میلاویږي سمره بنګلا بیوي سمره دنیا بیوي او یا زره دروزې بیوي او یا زره دروزې او د هر دروزې نه مخش محل بیوي د سرې زرې او د سپینې زرې په خښتې جوړې شوي بنګلې په زبرجد دی زمرود دی نو اس مقصد دا ده که دې شی ډېر تفصیل کړی ده خو هغه مختصر وخت زه نشو ته بیانولی خو دومره مې درته وویل چې دا خو څه کې دا یوه سجده څه ده چې ته لګوې که ورځې لګوې که د شپې لګوې ترویخې ولا وشالیدو مطلق یو حدیث مبارک چې دا نقل کړی دي چې په هر سجده باندې په یوه روایت باندې 1500 نیکۍ دي په بل باندې 2500 نیکۍ دي او بل روایت دا ده چې داسې یوه ونه الله پاک په جنات چې درته لګوي ونه خو داسې ونه نه لګه همیشه دنیا ولې عجیبه ونه هر شی به نیولې وي میوې تکې ډېر خوښۍ پشي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د په یوه سجده باندې چې کومه ونه درته لګېږي که نه دومره ونه به وي چې په دا ټوله دنیا کې ځایږي نه که هغې سټې نه یو تیز رفتاره اوس مزال کو که نه 1500 کوله مزال به وکړو اسیره به لنډه نه شي دا په دنیا کې ځایږي دا په یوه سجده ته مو عزت منې بیا دې نه بعد د خدای کلام قرآن پاک چې الله پاک په دې میاشتې رمضان کې نازل کړی ده بلکې د نره کتابونه سره تورات زبور انجیل دا الله پاک دا کتابونه دا الله پاک په دې میاشتې رمضان کې نازل کړی دي حصایفه مقصد دا ده کنه چې دا میاشت رمضان د قرآن پاک د تلاوت سره خاص مناسبت لري خو بیا دا خبره دو کنه چې اس مثال مو ویلو کنه چې زنه کسونه ته مکانوي تلاوت کنه تلاوت خو ډېر زیات په چار دی کنه ډېر زیات په چار دی کنه خو مکان هسته زنه بیا
اې دې پر پیغمبر سم دا ویلي دي لکاس مثال تو سے اکثر ملازمین یې کنه تو سے داس ټیم نه وی چاو داس پتا وکا تلاوت تک شینا مکان نه وی و ډیپټی نه ورسته سم وکا خو وی خو ډیپټی شو ډیر ټیم بیا بدا کوي کنه چې بیا پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې قل هو لا چې سیک قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد درې ورته رکو قرآن پاک د ختم غونې صاحب یو غټل قرآن پاک د ختم دا قرآن ډیر وی او دانا کاوداستی وی ولس کې نکای جو تای دي کاوداسته نوی تو تا د قرآن پاک د ختم صوب ملاو شو بیا پیغمبر علی السلام فرمیل چې کایو کاسی چې کیما دو کنه لاس وراوی لاس ورا کنا بیا بیا الله پاک په جنات شیوا بنگلا ورته جوړاوي ته بنگلې ذکر ډیر زیات کړای دا څنګه بنگلا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کا بچا شلورا ولا دوی بنگلې چې کچا دیش ورا ولا بیا پیغمبر علی السلام فرمایي چې دیش بنگلې به الله پاک په دان د زابوندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشو به ډېر لوی بنگلې جوړ کی چې بالکل الله پاک ډېر وسعت لري د جنتینا اسمو اتصبر خستله امید ته وشاله خو دل امونه په بلغه شپوت شوي از دې پورا چې تلاوت مکلو کنه خو بیا دا سه بشپشین نه بادا سکروغلل صدا سے سغای بین اول غریب کنا هغه ته مې غږ ونیولو زه متپته ولاګه چې تلاوت نشي خدا خو وکړه چې بیا مې چې اندازه لګوله کنه مزدګار اذان ته چې کی مادو کناس مثال دیتا یادونګه چې شپږ زره کو وزره کول هولا زه مې لږ بیا تام سوچو بیا الحمدلله تمره تیریږي سره دې یو ورځ دا بیا مشغول شو ډېر کنه مشغول د تلاوت طریقه نه و کله پاتې شي جنوزي شي قصه شي کنه په داشه مې چې کی مادو کنه مو چې اس کو زیر ور کا کنه بیا لا زره ولا پیراش اس مقصد دا ده چې سخت ډېره تیریږي تو سه دا سه کنه تو ست بیان کنه چې تس حلال یا خبره دو چاته خپل ډیپټیا کا کول هو ولا تیرو بالکل چوکی دور دا هغه بلا چې کی مدو چار کو خدمت ور دا سیرو سی قل لا دا چار پټ چې کی مدو کول هو ولا تیرو تامره به تیرا کې چې تلاوت ولا به در پسې ون راسیږي دامره به تیرا کې خو ولې نشکی تجربه غوړي تجربه دا غوړي کنه چې دا مونږ علماء ډېر بیان کړی دا کنه سمره د قران پاک حروف دي د حروف باندې ذات کول هو ولا سیک پیرا کو کنه دا یو نصاب د زون ته تغیر کو کنه یا په دې شه ډېر اختلاف ته چې سمره زره دي سمره لاکه دي کنه خو الله دا خبره دالو چې بدا د علماء فیصله کړی دو دا پنځله کسدي کنه چې دا پیرا کې کول هو ولا دا نصاب پیرا کا باس د تکشیش دا نو اپر مې د تویل چې پنځله کا چې چا مش خو الحمدلله کده په دوا ولا کدای شي وشتي وي اس مش خلب داس په چالیږي کده شا داس ما اس عادت جوړ شو کنه داس تو ته ویاین کنه چې ته داس عادت جوړ کا کنه چې ټیم ته ملوي شي کنه شادو هم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له تو سره به تلاوت ورسان د مو عزت منه میاشت رمضان په تیر دل د نجمه پورز به میز اعتکاف تکشینی کنه اخیری عشره به شریکی زی تاسو نشي غږدای کنه خو خیر اراده کوي کې دای شو خدای پاک څه د طریقه جوړه کو کنه بیا دادو چې آلت القدر شپه ته نصیب شي کته خپ کیا
آیت نصیب شو پاتیا کله عبادت نزیتا یا جردا ادوی قبیل حج ادوی قبیل عمره سو خلو سو بنا دی پکشه خو به هر حال توست بیا یا موتوي چې مکان نوی بیا کول حواله تا ډیر زر ور کوي او ک بیا آیا نو بالکل داس موقع لا اله الا الله لا اله دا پیغمبر صلی الله فرمایي کلمه ډیر ویایي او استغفار ډیر ویایي او بل پیغمبر علی السلام فرمایي چې په میاشت رمضان شي جنت تعالی نه غوړي جنت الفردوس دار نصیب کې جنت دروازه خلوصي دي په مخ الله درکو جهنم دروازه باندې دي چې خدای پاک تاسو کې خدای زنه موسته الله دې موسته به هر حال د مو عزت مند د مرګي پته لګیږي نه او مشت استا کوشش دا په چار دی کنه چې په عمل باندې کوشش وکي هر شي پته کې دین کې دي دا بال باج دا بیبیون دي دا څه دي دا پیسې دي دا هر شي میشه به راونی او اعمال ور سره درېمي کنه نه دې پر د مو عزت مند خوش قسمت یې سکاول نه خفي صاحب سره بغای اخو ډېر خوش قسمتي دو چې ختم وکړو تر شي ډېر اجر ده خو نن میشته د موقع خدای رو کړلا چې اویا زره ملائکه به میشته د پورا سبو پر به الله تاسو کو چې خدای ته او بخښي خدای ته او بخښي چې اویا زره ملائکه تو ته چې دوه درېشت زون داود ته وک پزړه نه ولاږي اویا زره ملائکه به دا ګونه خدای قبلوي نو بل خدای داسې لوی وسعت تکره چې میشتو سے کا اخر اول نه اخره پریشانی شریک یا کن داس کې دای شي کنه بیا الله پاک دا چې مشته پیرا اجر نو دا مو بچای دا کنه الحمدلله ډیر د الله مهرباني ډیر کلی نه دي جزا ارسه کنه غاته روشک ختم ته روشک کنه او دا درې ورځې مخشه کنه مسای می زبردست قرآن شریف ختم وشو کنه نو دا دو کنه بل بچای دا اغه عالم ده یو بچای کنه توس په لیدل وی کنه چا دا غاښه به ژغه دو ډیر کنه هغه بچای ده او لوی علم خدای ورو خپل درس پکړلو او لوی علما به جلسه به روغ جلسه شه به د جمیل میزه دکړو خو بس الله طرفنا نو مقصد دا چې پسپتال سے داخل ده کنه نو هغه عالم خاص مثال کړه نو دا خپل بچون به دا خوري کړی دو کنه نو تو څه دا ویاین کنه چې دا کوشش وکړي چې ذکر اسکار باز دا کوي ځکه دونه درویغ ولوي شي مات غیبت ونه کې د کبیره ګناه لیکل دا چې وکي به دا ثوابینه چې دا وشالي دي پیغمبر علی السلام بیا دا بلکې زنه علما وی چې رضا په موت شي کله در راس موت نشي چې ته بیان سه هغه برکات یې غون ختم شي په زون پابندي ز په خپل زون پابندي ولنګ چې بلکې کوشش په دم راکې چې په ټلیفون سره کې تو کو یا سوچ کا چې په داسې غیبت ورولګو کنه په مخ وی چې خپل کای داست نه خبره نه بدلوا دا وکي د مخاجي وړي خوش قسمت ای الحمدلله د ختم نه نو دا غونی کی الله یې قبل وی کنه امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله خپل فضل و کرم سره بیا د دې قرآن پاک د ختم په برکات سره بیا د دې مبارک میاشت فضیلت په برکات سره یا الله د میش د ټول ایمان سلامات کې یا الله میش ټول یا الله جهنم نه وسوتی اتو د قهر د عذاب نه میش وسوتی زلکدن تکلیف نه می وسوتی پروردگار خدایا جنت الفردوس ار نصیب کې
پروردگار خدایا د نیک اعمال توفیق ار نصیب کې پروردگار خدایا چې د امیش سمر رغلی یا الله کامیز اول نه شرکت نه دا کړی په دې ختم شي وې تو وسعت خو ډېر لوی دا مشته پیرا پیرا جرینار نصیب کې او بیا خدای پاکا سول درته کې یا الله چې د دې مبارک ختم په برکت سره ایمج د ټوله دنیا او د آخرت خوشی او کامیابی نصیب کې پروردگار خدایا دا غته حافظ صاحب د دعا وکي چې خدای صحت تاریخ کو او خدای پاک دا نه را په علم شي غشه برکات او چوي لیکن دای خپل کوشش کو او مهنت کو او دا غ تبلیغ دعوت په چار باندې لګیا دا شي خدای پاک نه را وسعت نصیب کې او خدای پاک دا ټول چې سمره رغلي ټول خدای پاک ته په حاجت باندې خبري چې د حاضر جامع سه حاجت نبی خدای تی پیرا کې چا سم مشکلات نه دی خدای تی حل کې حساب چا سه پریشانی وي په دا مجلس شي پریشانی خدای په خوشی بدل کې چې چا ولدینه نوی نرینا ولدینه نصیب کې چې چا وی ورته عالمون حافظون یې جوړ کې او پروردگار خدایا چې بیا چا نوی خدای پاکا انتظام ورته وکړي د بال باج نرینا د بچي خدای پاکا ته انتظام ورته وکړي او بیا خدای سول درته کې نه راځي چې چا سه حاجت نه په خو په خبري خدا پاکا ته پیرا کې پریشانه په خوشي بدل کې خاص کر نه داسې غریبون چې قرضیر باندې قرض نه خلوص کې پروردگار خدایا چالنج مقدمي وي په خیر فیصله کې پروردگار خدایا دلته بیمورون وي لکه امیر بیمورونی کنه او خدای پاکا په هسپتال شي بیمورون دي لکه امیر ځا بچای رمخ سیبر زنده مزان نمخ مې ور کړای دا کنه او ډېر نو غاښه مې تنظیم وتا کړای دا کنه او خدای پاکا ادا سمرا بیمورون یا الله چې دی کا دل ته دی کا په کې ریشي دی کا پسپتالی شي دی ټول د رمضان د برکاته او خدای پاکا ته جوړ کې صحتی نه نصیب کې او بیا خدای پاکا بیا سول درته کې چې د میش د ټوله په هغه ته خبري کړه دنیا آخرت غونډه کشري کې پروردگار خدایا بیا سول درته کې چې د میش په علاقہ شه شلای امن رواله په ټول ملک شه شلای امن رواله په ټول امت مسلمه شه شلای امن رواله پروردگار خدایا امیش ګناه ته ماوک سه امیش ګناه نه معاف کې پروردگار خدایا په خپل فضل او کرم سره لکه مبارک میاشتو بیا د قران پاک د تو د کلام پاک ختم وشو یا الله دې برکت باندې خدای پاکا امیش د ټول دنیا او د آخرت خوشی او کامیابی نصیب کې خدا ته د میز ناروزی شه ناراضی ماشه سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین جزاکم الله دا دعا وته وکړي چې پروردگار عالم ته ډېر اجنه ورکو صحت او تاریخ کې او خدای پاکا نه ردای ترجمه کو دا پیغام باندې فیسبوک باندې لګیای دا شی خدای پاک لوی اجر نصیب کې پروردگار خدای پاک مش د بل د بچای رغلای دا دې خدای پاک چې سعادت نه پیرا کې پرشانې په خوشي بدل کې بیا خدای پاک سول درته کې چې د میش په حاجت باندې خبر یې ته پیرا کې په پرشانې خبر یې ته میش پرشانې حل کې او خدای پاک ته د میش ناروزي شي نه راځي ماشه اللهم سهل علينا كل صواب بحرمت سید الابرار वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।